د بېنظیرې د روپو نوې قسمه د کل نه شروع کیږي او د نوي کسان د پاره به دې ویډیو کې خوشخبری ده. کوم کسانو چې 8 میاشتې 9 میاشتې مخکې رجسټریشن کړی یا کال مخکې رجسټریشن کړی او هغه ته راځي جانچ پړتال یا ته اهل لازم په اکاونټ کې روپۍ نه جمع کیږي نو دا کسان د پاره به دې ویډیو کې خوشخبری ده. خو ځینې داسې کسان دي چې د 8 کال نه د روپۍ لري د 4 کال نه د روپۍ اخلي او هغه ته راځي تاسو دوباره اندراج وکړي. ځینې ځای کې ته ګوتې ولګوي سروې وکړي نو هغه موږ د دې د وجې نه دا نه کوو چې زموږ روپۍ چې دي دا به بند شي. نو د دې په باره کې ښه تفصیلي ویډیو چې دا هغه موږ اپلوډ کړې ده په فیسبوک پیج باندې هم او په یوټیوب چینل باندې هم. هلته تاسو سرچ کوئ مظلوم یار سپیک نو زموږ د یوټیوب چینل باندې راشي هغه ویډیو ګورئ. که هغه ویډیو ونه کتله نو په راتلونکي وخت کې به دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي. نو لاړ شئ دغه ویډیو لازم وګورئ. کوم کسان ته چې روپۍ میلاویږي نو په هغه ویډیو باندې ښه ځان پوه کړئ. که ځان یې پوه ونه کړو نو په راتلونکي وخت کې به دا روپۍ تاسو ته بیا نه میلاویږي. خو کوم کسان چې دا تپوس کوي چې د بېنظیر روپۍ به د کل نه شروع کیږي یا چې موږ ته اهل لازم جانچ پړتال لازم نو دا ویډیو د هغه کسان دپاره ده چې پوره وګوري. یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له لازم ورکړي. بل دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره نو راواخلئ مخکې شیر کړئ چې نور کسان ته ورورسي. بل دا کار پرېږدئ نو پرېږدئ د ویډیو له لازم ورکوئ. خو کوم کسان چې دا تپوس کوي د بېنظیر د روپو نوې قسمه د کل نه شروع کړي دا کسان تپوس کوي چې کومو کسانو په مۍ کې خپل روپۍ راغستې نو هغه دا تپوس کوي ځکه چې د هغې 3 میاشتې وشوې دا هر 3 میاشتې پس چې دی دا روپۍ شروع کېږي نو هغه چې نوې قسمه د کل نه شروع کېږي. زموږ د روپو خو 3 میاشتې وشوه تر اوسه پورې هغه روپۍ چې دي دا شروع نه شوې نو دا هر 3 میاشتې پس شروع کېږي. که تاسو کتلی تېر شوی قسط چې دی هغه د جون د میاشتې و خو هغه تاسو ته په مۍ کې میلاو شوی. دې ځل چې کوم قسط دی دا د ستمبر دی. په ستمبر کې هغو دا وینا کړې چې موږ به دا روپۍ شروع کوو نو دې ستمبر ورکړی خو کېدای شي دا په اګست کې شروع کړي. دا د زه خپل طرفه کېدای شي دا په اګست کې شروع کړي ځکه دا ټول چې دی دا اکثر دی 15 ورځې 20 ورځې مخکې چې دی دا قسط شروع کوي نو کېدای شي د دې اګست اخر ته دا روپۍ شروع کړي. نو په اګست کې چې دی په ستمبر کې چې دی د 3 میاشتې پوره کېږي خو اکثر د مخکې شروع کوي نو کېدای شي د اګست اخر ته دا روپۍ شروع شي. که د اګست اخر ته شروع نه شوې نو په ستمبر کې به دا روپۍ چې دی دا به تاسو ته میلاویږي. خو په دې کې ځینې نوي کسان دي 8 میاشتې مخکې کال مخکې هغو رجسټریشن کړی هغو ته جانچ پړتال لازم اهل ورته راځي خو د هغو په اکاونټ کې تر اوسه پورې روپۍ جمع نه شوې. نو د هغو له طرفه دا وینا ده چې کم کسان ته جانچ پړتال لازم نو هغه کسان ته به هم د ستمبر نه وروسته چې دی د هغو د اهلیت پته لګي. که د دې پروګرام دپاره اهل نو په ستمبر کې به دغه روپۍ دې ته میلاویږي. کوم نوی قسط چې شروع کېږي په دې قسط کې به دغه روپۍ تاسو ته میلاویږي. خو که کم کسان د دې لپاره اهل نه نو هلته کې به ورته لیکي چې تاسو د دې پروګرام دپاره اهل نه او هغه به د دې پروګرام نه وکاږي. کم کسان ته چې جانچ پړتال لازم کم چې اهل دي نو هغه کسان ته چې دی هم به د ستمبر په میاشت کې دا روپۍ چې دی دا به جمع کېږي د هغو په اکاونټ کې او نوی قسط چې دی هغو ته میلاویږي. او کم کسان چې د ډېر وخت نه دا روپۍ اخلي نو هغه کسان ته خو چې دی هغو ته راغلی دوباره اندراج وکړئ. که اندراج ونه کړو نو دا روپۍ به تاسو ته نه میلاویږي. او په دې باره کې ښه تفصیلي ویډیو زموږ په فیسبوک پیج او په یوټیوب چینل پراته ده. مخکې مې راته ومې هغه ویډیو ستاسو دپاره لازم ده چې ویې ګورئ. که ویې ونه کتله نو په راتلونکي وخت کې به دغه روپۍ تاسو ته نه میلاویږي.